بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. دا خبره مخکې بیان شوله چې دې سورت بقره د اول نه راواله تر د کافي حد پورې د دې ځایونو پورې مناظره د اهل کتابو سره او د یهودیانو خاص کر یهودیانو سره مناظره هغه بیان شوله او بیا د هغې نه پس په دې فذکروني اذکرکم د دې ځای نه ورته په صورت د آخره پورې غټې خبرې پنځه چې کوم دی هغه بیانېږي د تهذیب الاخلاق اخلاق ټیک کول د الله توحید منل پخپله چې کوم دی یو انسان صحیح کېدل او دارنګې بیا تدبیر منزل کور چې کوم دی چلول د مشر او د کشر څنګه تعلقات کوي د بچو د پلار او د مور د بیبي دا احکامات پکې بیانېږي او بیا د هغې نه پس سیاست مدني چې ملک وایي چې کوم دی څنګه حاصلی او دا کوشش وکړي چې خلک ایمان راوړي د هغې لپاره بیا جهاد ته که ضرورت راځي جهاد به بیا کول پکار وي چې د مسلمانانو یو ملک حاصل کی یو حکومت مسلمانان حاصل کی او د الله په ځمکه د الله نظام نافذ کی او بیا به ملک چلای څنګه د هغې لپاره احکامات پکې بیانېږي او بیا خلافت کبرا چې د مسلمانانو په شان کې به یعنې بل څوک یو بادشاہ نه وي مسلمان چې کوم دی د بادشاهي به د دې لپاره وي چې د الله په ځمکه د الله نظام نافذ شي او دې الله پاک خلیفه پیدا کړی دی انی جاعل فی الارض خلیفه آدم علیہ السلام او دا انسانان الله پاک خلیفګان پیدا کړي په ځمکه کې نو خلافت کبرا به قایموي په دې 19 رکوع کې د سورۃ بقره 19 رکوع ده په دې کې د تهذیب الاخلاق هغه باقي درې مسلې هغه بیانېږي لکه مخکې دوه مسلې تېرې شولې د تهذیب الاخلاق یو ذکر چې الله به یاد ساتي په هره موقع باندې د الله توحید به مني او د الله پاک شکریه به ادا کوي نو دغه دوه مسلې تېرې شولې او په دې کې بیا نور درې مسلې ذکر کیږي یو چې کوم دی د صبر چې یو انسان به صبر کوي نو صبر یوازې دې ته نه وي چې یو انسان باندې تکلیف راشي او بس دې صبر وکړي صبر دې ته وایي چې د الله پاک د احکاماتو پابندي به کوي او صبر دې ته وایي چې الله پاک د کومو کارونو نه منع کړی نو د هغې نه به ځان منع کوي او صبر دې ته وایي چې تکلیف ته باندې راشي نو بیا به د شریعت د حدودو خیال ساتي او دارنګې په دې کې د تهذیب الاخلاق هغه بله مسله د دعا چې کوم دی هغه ذکر کېږي استعینوا بالصبر والصلاة صلاة لمونځ ته ویلی کېږي دعا ته ویلی کېږي یو انسان به الله پاک ته متوجه وي په هر موقع باندې به دی د الله نه سوال کوي او خپل حاجات په الله پاک ته پیش کوي او دا رنګې په دې کې د تهذیب الاخلاق بله مسله هغه پکې دا هم ذکر کېږي چې د الله پاک د دین چې کومې نښې دي نو د هغې به عزت کوي
لکه قرآن کریم شو، جماعتونه شو، بانک شو، علما شو، دارنګ نور د دین چې کومې نښې دي نو د هغې به عزت کوي. اولیاء کرام شو، د هغې به ادب او احترام کوي. نو دا په دې رکوع کې دغه درې مسلې چې کوم دي هغه بیانېږي. نو الله تعالی فرمایي چې ای مؤمنانو په صبر سره تاسو امداد حاصل کړئ. د کافرانو باندې اعتراضونه کوي چې قبله بدله شوله، نو الله تعالی فرمایي چې په دغه موقع باندې به ان د صبر نه کار اخلي. هغه وخت لا د جهاد حکم اجازه خو لا ورکړی شوی نه و، نو چې کله بیا د جهاد اجازت راغی نو بیا به جهاد هم چې کوم دی کولی کېږي. او دارنګې صبر به کوي چې کله جهاد مقرر شي، بیا په تکلیفونو باندې صبر کوي. او دارنګې دعاګانې به غواړي. ځکه الله پاک فرمایي زه صبر کوونکو سره ملګری یم او زما امداد د صبر کوونکو سره دی. او بیا الله پاک د صبر چې کوم دی یو اوچته مرتبه چې شهیدانو چې کوم دی صبر وکړو او ځان د دین لپاره شهید کړ، نو الله پاک د هغوی فضیلت ذکر کوي. الله تعالی فرمایي چې کوم خلک د الله په لار کې شهیدان شو، نو د دوی په باره کې به داسې نه وایي چې دا ګینې د عامو مړو په شانتې مړي دي. نور د دنیا نه تللي دي شهیدان او مال تقسیم شوی دی، که بیبیانې د هغوی نکاح کوي، نکاح هم کولی شي. نو عام لکه دوی خو نور مړي دي، د دنیا نه تللي دي، جنازه پرې شوې ده، لیکن الله پاک وایي د عامو مړو په شانتې ګورئ مه ګڼئ. الله پاک وی بل احیاء، بلکې دا شهیدان چې دي د الله پاک په نسبت باندې جنبي دي، ولکن لا تشعرون. لیکن الله پاک فرمایي تاسو شعور نه لرئ او تاسو دوی په دې حیات او دوی په دې زندګۍ باندې پوهېږئ نه. نو شهیدانو ته الله پاک ډېرې لوی مرتبې ورکړي، ځکه هغوی صبر کړی دی، د دین لپاره ځان شهید کړ. نو بیا علماء کرامو د قرآن کریم او د احادیثو په رڼا کې دا خبرې لیکلي دي چې د شهید هسې یعنې چې څوک مړ شي او دنیا لاړ شي، که یو کافر وي یا یو ګناهګار انسان یا یو عام مسلمان وي، نو هغه ته یعنې روحاني هغه حیات چې کوم دی هغه ته حاصل وي، او تر دې چې هغه په هغې تکلیفونو باندې په هغه خوشحالو باندې د هغه بدن چې کوم دی یعنې هغې ته هم اثر رسېږي چې روح یې خوشحاله وي نو هغه بدن یې بیا خوشحاله وي، او که روح یې خفه وي په تکلیفونو کې هغه بدن یې په تکلیف کې وي. نو عامو مړو ته هم یعنې ادراک او څه نه څه پویه چې کوم دی هغه حاصله وي، لیکن یو شهیدان دي، د شهیدانو حیات او د هغوی ادراک هغه ډېر مضبوط دي. د دې وجه نه داسې هم شوي دي چې ډېره موده پس چې کوم دی یعنې شهیدان هغه خلکو لیدلي دي او بلکل بدنونه چې کوم دی بلکل سالم، او بلکې پاتې شهیدان خو داسې موندلي شوي دي چې په خپلو زخمونو باندې لاسونه ایښي او چا ور هغه لاس درکړی نو د هغې نه وینه شروع شي او بیا یې واپس کړي نو بیا هغه وینه بنده شي. نو دا الله پاک دوی ته چې کوم دی هغه مرتبې ورکړي دي. او الله تعالی فرمایي تاسو دې په حقیقت باندې لکه پوهېږئ نه، دا د هغې جهان خبرې دي، د هغې ځای خبرې دي. او بیا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه لیکلي دي او دارنګه نور علماء کرامو لیکلي دي چې بیا انبیاء علیهم السلام هغه د شهیدانو نه اوجت دي. نو د دې وجه نه انبیاء علیهم السلام هغوی ته هم حیات حاصل دی. د مرګ نه بس انبیاء علیهم السلام په خپلو قبرونو کې یعنې دا جنبي دي. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده او دا یو اجماعي مسله ده د ټول امت. که کوم خلک د دې نه انکار کوي نو هغه ټول یو متفقه فیصلې نه چې کوم دی انکار کوي. دا اجماعي مسله ده چې انبیاء علیهم السلام په خپلو قبرونو کې دا جنبي دي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دی
د جمعې په ورځ باندې وفات شوی و په دې باندې به وړاندې شپېلې وهلی کېږي د جمعې په ورځ او دویمه شپېلې بیا وهلی کېږي خلک به جمدي شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د جمعې په ورځ باندې یعنې په ما باندې ډېر درود شریف لولئ نو صحابه کرامو عرض وکړو نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې درود شریف لولئ ځکه تاسو درود ما ته رارسولی کېږي او په ما باندې تاسو هغه درود شریف پیش کړی کېږي نو صحابه کرامو عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ درود به تاسو باندې څنګه پیش شي حالانکه تاسو به چې کوم دی خاورې شوي یې نو نبی علیه السلام وفرمایل چې بېشکه الله پاک په ځمکه باندې دا خبره حرامه کړې ده چې د پیغمبرانو بدنونه چې کوم دی هغه وخوري په ځمکه باندې دا خبره حرامه ده د پیغمبر بدن چې کوم دی هغه خوړلی نه شي او دارنګې بل یو حدیث مبارک هم دی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون چې انبیاء علیهم السلام په خپلو قبرونو کې جمدي دي باقاعده لمونځونه کوي او دارنګې نبی علیه السلام چې کله معراج شریف لته نو نبی علیه السلام فرمایي چې په لاره باندې چې کله نبی علیه السلام بیت المقدس ته ته وي د هغې سرې ډېره کوي سره نبی علیه السلام فرمایي چې ما موسی علیه السلام ولیده په خپل قبر کې او یې لمونځ یې کوه نو پیغمبران علیهم السلام په خپلو قبرونو کې یعنې هغه جمدي وي او دا د ټول امت اجماعي مسله ده او نبی علیه السلام فرمایي چې من صلی عند قبري سمعته چې څوک زما د قبر سره په خوا کې درود شریف لولي نو دی اورمه الله پاک دې مونږ او تاسو بولي چې څوک حج له لاړ شي عمرې له نو هلته کې حاضري کوي نو نبی علیه السلام فرمایي چې هغه درود شریف زه تاسو په خپله چې کوم هغه سلام اورمه چې څوک سلام را باندې وي او چې څوک د غیر نه چې کوم دی درود شریف لولي نو نبی علیه السلام فرمایي هغه ما ته رارسولی کېږي یعنې ملایکې ما ته رارسوي او د دې کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه هم لیکلي دي چې انبیاء علیهم السلام د شهیدانو نه چې کوم دی هغه اوچت دي نو چې شهیدانو د الله پاک وي بل احیا دا جمدي دي نو انبیاء علیهم السلام یعنې هغه جمدي دي دې ته دلالت النص ویل کېږي په علومو کې په علم کې دلالت النص چې شهیدان چې کوم دی هغه جمدي دي نو انبیاء خو د هغې نه اوچت دي نو هغه په طریقه اولا سره چې کوم دی هغه جمدي دي نو الله پاک د صبر هغه فضیلت ذکر کوي چې ګوره د عامو مړو په شان دي ګوره شهیدان نه دي او د هغې نه بس بیا الله پاک فرمایي ولنبلونکم بشیء من الخوف الله پاک بیا نور درجه هم د صبر ذکر کوي چې په تاسو باندې به کله یره راشي د دشمن له طرف نه کله د مرض لوږه به د باندې راشي والجوع کله به قحط راشي کله به چې کوم دی روژه نیسئ انسان وږی کېږي ونقص من الاموال کله به نقصان په مالونو کې راځي څاروي به چې کوم دی مړه شي یا وي زکات ورکړه په ظاهر کې هغه مال کم شي که نه او دارنګې والانفس کله به نقصان د نفسونو وي څوک به چې کوم دی قتل شي څوک به بیماران کېږي او دارنګې وثمرات هغه نقصان د میوو کله به پیداوار کم وشي میوې به کمې وشي او دارنګې دا میوې دا بچین دي دا ماشومان د چا ماشومان به مړه شي نو الله تعالی فرمایي دا امتحان بنده باندې کومه خو چې څوک صبر کوي نو ای نبي علیه السلام به لوی رحمتونو زیری وله ورکړه او صبر کوونکي خلک هغه دي چې کله مصیبتو ته ورسېږي په تکلیفو ته ورسېږي نو ته په زړه کې هم دا عقیده وي چې زه د الله مخلوق یم الله زما خالق دی او زه د الله مملوک یم الله زما مالک دی زما فیصله کوونکی دی نو بېشکه مونږ د الله پاک یو او بس مونږ د الله په فیصلو باندې چې کوم راضي او الله ته به واپس کېږو هغه مونږ له اجرونه ثوابونه راکوي چې څوک دا عقیده لري صبر کوي په دې بنیاد باندې نو د هغوی لپاره الله پاک وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د هغوی لپاره خصوصي رحمتونه هم دي ورحمت او عام رحمتونه دي واولئک هم المهتدون او الله پاک فرمایي دغه خلک دوی په هدایت باندې دي دوی کامیاب دي لکه الله پاک د خیر او د شر مالک ومنه
دې په هدایت دی الله پاک خپل متصرف غني ټول اختیارات ته الله پاک سره دي نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو استعینوا بالصبر امداد حاصل کئ په صبر سره کڅو کې اعتراضونه کوي ته صبر کوا جهاد موقع باندې به صبر کوي کبو روزه کې سګې شي صبر وکړي لکه نبی علیہ السلام فرمایي دا د صبر میاشته او د صبر بدله چې کوم ځای جنت دی یا ایمان والو امداد حاصل کوي په صبر سره والصلات او په مون سره په دعاګانو سره دعا به کوي مونږ ته متوجه کیږي تکلیف ته باندې راشي نبی علیہ السلام به مونږ ته متوجه شي نفل به وکړو ان الله مع الصابرین بشک الله تعالی سره صبر کوونکو دی الله پاک امداد صبر کوونکو سره دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موایتاسو وبارد هغه شاګي چې سو قتل کړي شي شهید کړي شي بلار د الله پاک کې متاسو هغه په بارک موایي اموات چې دوی مړی دي لکه د عام مړو په شان دي لکه دا ته بنوي چې لکه د عام مړو په شان دي مړی نور دي شهیدان مړي هغه مرشوي دي میراثونه تقسیم شو لیکن دا عام مړو په شان دي الله پاک ویني دي او د دې ګوره مطلب هم دا ګوره نه دی بعض خلک د شهیدان مسوالونه کوي څوک بچي غواړي او څوک صوت او څوک ته سوي دا خبره غوړې غلطه ده سوال بل الله نه کیږي او د شهیدانو په برکت او د شهیدانو په وسیله د پیغمبرانو د نیکانو خلقو په وسیله دا سوال بیا جایز دی لیکن که څوک سوال د شهیدانو نه کوي دا خبره خو بیا غلطه ده دا خو د کفر خبره ده نو الله تعالی فرمایي د عام مړو په شان دي نه دي ځکه دوی صبر کړي لوی مرتبه ول الله ور کړی دا بل احیاء بلکې دوی جمع دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ چې دوی په حیات او دوی په دې ژوندۍ باندې هغه د هغه جهان خبره ده الله پاک فرمایي چې دوی په حقیقت پوهیږي نه او کله کله د هغه کرامت او هغه عزت څنګه د ښکارم شي خلک یې ویني او د پیغمبرانو حیات کو دین اوچت کې د دې وجنا د پیغمبرانو هغه مال چې کوم دغه نه تقسیمي دي چې پیغمبر وفات شي نو داغه وارثانو دغه مال نه ورکړي هغه چې کوم په بیت المال کې داخل کړي شي هغه د عام مسلمانانو په کار راځي لیکن وارثان ته یې میلاوي کینا او دا رنګ د پیغمبر بیبي دا غیر سره نکام چې کوم نشي کېدی دا پیغمبرانو حیات دی او جمدی دي نو د جمدی چې کوم دې د بیبي سره نکاح خو کوي نشي بل احیاء ولکن لا تشعرون او بل وجدان چې انبیاء علیهم السلام هغه روحاني پلاران دي او د پیغمبرانو او د نبی علیه السلام بیبیانې هغه د مسلمانانو مین دي نو د مور سره چې کوم دې نکاح نه کیږي کنه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع او الله تعالی فرمای خامخا د امتحان کوم تاسو بشيء من الخوف وسلک شانتی د یری یعنی الله پاک فرمای لګا یره به باندې عمره ولا مکل ډیره یره به کړه به لګي خامخا امتحان کوم تاسو کو یری سره والجوع او بلوغي سرا کله بقحدي کله بروجي ونقص من الاموال والانفس او په نقصان سره د مالونو کله په مال کې د نقصان راځي ساروي به دې مرشي زکات په ورکای مال به کم شي په ظاهر کې او په حقیقت کې به سیوا کیږي ها زکات سره برکت راځي په صدقات سره والانفس او په نقصان د نفسونو کو کومړشي کو بیماران کیږي والثمرات او په نقصان د میوجاتو چې دا میوجات او پیداوار کله به فصل غلې به پیوشي او کله به کوم دې پکې اصلي ډیر وي
او کله به کوم دی په کې صدقه کیږي نو دا الله پاک امتحان کوي ښا الله پاک په انسان د هغه د صبر هغه بدلې ورکوي او دارنګه ثمرات یعنی هغه میوه لکه بچی دا یو میوه ده نو کله به بچی چې کوم نه جوړ شي کله به مړ شي نو الله پاک فرمایي په نقصان د میوه جاتو امتحان ورتا حکم او چې چا صبر وکړو وبشر الصابرین او غیر ورکا صبر کوونکو ته دیو لوی رحمت چې الله په ډېر لوی رحمت دی باندې او صبر کوونکي خلک کم دي صبر کوونکي دې ته نه وځي اول واویلاو کې او چغي وي جړاګانې خلاف شریعت اول بیا صبر شینو نو دغه صبر کوونکي نه دي صبر کوونکي دغه چې په اول وخت کې چې مصیبت پر راشي نو دې دا عقیده لري چې دا الله ما الله زما خالق دی الله زما مالک دی دا الله په فیصله باندې بس راځي ما او اگر سترګونه حقوق کې دي او خلاف شریعت جړاګانې نه کوي مخونه نه ټکي نو خیر دی او چې دا عقیده لري او د ثوابونو چې کوم دی ان تم ساتي نو زیر ورکا صبر کوونکو ته الذين صبر کوونکي هغه خلک اذا اصابتهم مصیبه فاغه وخت چې ورسیږي دوی د مصیبت قالوا دوی وای انا لله وانا الیه راجعون بشک مونږ د الله یو الله زمونږ خالق دی الله زمونږ مالک دی مونږ مخلوق یو او مونږ مملوک یو وانا الیه راجعون او بشک مونږ خاص هغه الله ته واپس کیږو الله ته مونږ ځو او مونږ غدا صبر ثوابونه او بدلې راکړي نو تاسو صبر کوونکو ته زیره ورکا اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دغه خلق چې دی په دې باندې صلوات من ربهم خصوصي رحمتونه دي د خپل پروردگار له طرفنا ورحمت او عمومي رحمتنا عام رحمتنا دي او خاص رحمتنا دي واولئک هم المهتدون او دا کسان خاص کر په هدایت دي الله دا کامیاب خلق دي او دوی په هدایت دي چې الله پاک متصرف ومنه چې ټول اختیارات الله سره دي هغه زموږ مالک دی زموږ خالق دی نو دلته د صبر ډېر فضیلت ذکر شوی دی صلوات من ربهم خصوصي رحمتونه دي ورحمت او عمومي رحمتونه دي او اولئک هم المهتدون الله دا په هدایت باندې دي دې وجنه عمر رضی الله عنه تفسیر مدارک لیکلي دي چې هغه په فرمایل وی نعم العدلان ونعم العلاوه ودا دواړه پندان هم ډېر بهترین لکه څنګه چې کوپ باندې یو طرف ته سوپن دغه کیږي او بل طرف ته نو دا دوه چې کوم دی دا هغه بوجي هغه یعنی پندانی وي او په دې مینس کې د کوپ پر املا باندې لابل یعنی یو بوجي ځان سره کیږي نو هغه دغه مثال دی یو طرف ته عمومي رحمت شو او بل طرف ته خصوصي رحمت شو دا یو طرف ته یو شو بل طرف ته بل شو على پاس بلا واولئک هم المهتدون الله دا په هدایت دی الله پاک صفات هم وکړو ان الصفا والمروه من شعائر الله دا بیبي حاجره رضی الله عنها اغم صبر کړو چې کله ابراهیم علیه السلام انده کې پرې خو دلا او وړي کې معشوم سره د الله په حکم باندې پرې خو دل کی سبا دینو کله کې شانتي وګو لکه شانتي کجوري د پرې خو دي او بس دې دلاړو او بس بیا ختم شو اسماعیل السلام بجړل مهاجره ابي صفا باندې ته کوم له خطلا چیرګه چرته سو د خوراک مراکو د انسانانو پته ولګي چې دا معشوم خوراکو کی هغه دې په سینه کې بالکل پي وچی او بیا با راکوټ شولا په میاں کې به بچي نه ښکارې د اسماعیل السلام نو منډه به کړه بیا به مروا ته وختلا مدا ته لاړ او را لګي هغه صبر کړو نو الله پاک دا هغه طریقہ چې صفات تل او مروا تل په میاں کې به لا منډه وهل دا الله پاک د حاجیانو لپاره او د عمرې والو لپاره الله پاک دا مقرر کړل دا دغه یادګار شو
نو دا ولې دا غي صبر کړو او علما فرمایي صفا دې صفا ځکه وي چې آدم صفی الله هغه په دې باندې ویناسته کړی و او مروه د مروه وي ځکه وي چې دغه امرأه په عربی کې امرأه او مرأه چې کوم دی ښځې ته وي نو حوا ابی په ان په دې باندې ناسته کړی و صفا باندې آدم علیه السلام په مروه باندې وي حوا ابی دا تفسیر روح المانی لیکلی دي نورې وجه پکې کېدی شي نو دا صفا او مروه دا چې کوم دی یو یادګار دی او حاجان وسم چې کوم دی هغه کې چې راځي او عمره والا الله دې موږ نصیب کړي او په جاهلیت کې دا کار شو چې دا یو سړیو داغه اساف نوم او بل نوم یو خزه و نائله په جاهلیت کې دوی چې کوم دی د الله په کور کې بدکاری وکړه خدای پاک دوی نه ګټي وګرځولې دا دواړه ګټي شو نو بیا جاهلانو چې کوم دی او کافرانو په صفا باندې هغه حساب هغه نوې سړی دا هغه ګټه چې کومه جوړه شوله د هغه نه نو په صفا باندې هغه کېښودله او هغه بله ښځه چې وه نایله د هغې په نوم د هغې نه چې کوم دی هغه ګډ جوړ شو هغه ګډ ترې جوړ شو نو هغه په مروه باندې کېښودل دا دې لپاره چې یعنې بیت الله شریف دوی نه خالي شي نو دوی هلته کې وړو او بیا د هغې جاهلانو هغې بچو شیطان چې کوم دی دا دغه وکوله چې بس صفا مروه ته به هلته کې تلل او د هغې بوتانو عبادتونه به یې کوله نو چې کله بیا اسلام راغی نو بیا خو هغه بوتان پرې لرې کړی شو د صفا او د مروه نه خو د مسلمانانو په اړه کې یو کرکه شان کې وه چې یاره ګینې صفا او په مروه باندې خو هغه بوتان پراته او خلکو به یې عبادتونه کوله نو صفا او مروه ته به ګینې تلل دا به ګینې ګناه وي نو په حج کې یا په عمره کې نو تپوسونه د نبي علیه السلام نه وکړو دا آیتونه نازل شو الله تعالی فرمایي چې نه صفا او مروه دا خو د الله پاک د دین هغه نښې وي د پخوانه دا را روانې وي د هاجرې ابۍ یادګار دی او دا خو دغې ظالمانو او مشرکانو بیا هغه شرک کو هغه خو بس ختم شو هغه بوتان مات کړی شو نو الله تعالی فرمایي چې څوک حج لري څوک عمره کوي نو په ده باندې دا واجب ده چې په هغه کې به سعی کوي د صفا مروه په منځ کې به ځي راځي خو سړي به چې کوم دی پکې منډه وهي او زنانو دپاره پکې حکم دا دی هغه میرین احبرین هلته کې هغه ځایونه دي شنه کلکونه لګېدلي نو په هغې منځ کې به زنانه به منډه نه وهي او سړي به په هغې کې منډه وهي نو الله تعالی فرمایي چې که څوک په هغې کې ځي راځي نو دا ګورې ګناه نه ده دا خیال دې څوک نه کوي چې په دې باندې بوتان پراته وو او دوی د دې نه یعنې کرکه کوي الله تعالی وایي دا خو د خیر کار دی او چې څوک د خیر کار کوي نو الله پاک د هغې قدردان دی ان الصفا والمروه من شعائر الله بشک صفا غونډۍ او مروه من شعائر الله دا دغه علاماتو د الله د دین د الله د دین علامې دي شعائر علاماتو ته وایي نښو ته وایي دا د الله د دین هغه نښې دي هغه یادګار دی فمن حج البیت او اعتمر پس هغه څوک چې هغه قصد کوي د بیت الله شریف حج کوي حج اصل کې په لغت کې قصد ته وایي چې څوک قصد کوي د هغې حج ده دي او اعتمر یا د هغې زیارت کوي عمره چې کومې په اصل کې زیارت ته وایي یو بیا حج دی حج ګورې په مالدار باندې چې وږي کېږي د تلو راتلو او د بچو مچو خرچه یې وي نو په عمر کې یو بېره فرض دی او که چا وس نه کېږي نو بیا پې فرض نه دی او عمره ګورې سنت ده که چا وس کېږي که چا وس نه کېږي خو چې لاړ شي نو دا ګورې سنت وي نو چا چې حج بیت الله اراده وي یا عمره کوي فلا جناح علیه ان یطوف بهما پس نشته دی ګناه په ده باندې په دې خبره کې ان یطوف چې دی لاړ راشي بهما د هغې په منځ کې طواف چورلېدو ته وایي که نه نو یو خو د بیت الله شریف چورلېدل دي او یو طواف چورلېدو ته وایي تلو راتلو ته هم وایي نو چې دی لاړ راشي د صفا مروه په منځ کې الله وي ګناه پې نشته
بلکې سعی د صفا مروه په میز کې دا واجب ده. ومن تطوع خیرا او هغه څوک چې په خوشحالۍ سره کوي یو خیر د خیر یو کار کوي هغه تابعدار وي. دا خو الله پاک د خوشحالۍ سره دی یو کار کوي سعی کوي د صفا مروه په میز کې او د الله په حکم باندې پکې ځي راځي چې څوک په خوشحالۍ سره یو کار کوي د خیر یو کار کوي فإن الله شاکر علیم پس بېشکه الله تعالی شاکر هغه قبلون کې دی ان باغ لګ عمل باندې الله پاک له ډېر بدلی ورکی علیم او علم والده ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. دې کې الله تعالی دا مضمون ذکر کوي چې اصل کې یعنی انسان سره د سره د الله ذکر موجود دی او د سره د الله وحی موجود دی، د الله قرآن او د الله قانون د سره موجود دی. دغه قانون الله سره بار را لګلې دی، دا د پټولو لپاره را لګلې کړه د جاری کولو لپاره چې دا به مسلمانان نافذ کړي او مسلمانان په دې باندې عمل کوي. چې څوک دا پټي دا قانون چې الله را لګلې دی کچا سره لګ علم دی کچا سره ډېر علم دی او چې کوم مسلمان او کوم انسان دا چې کوم دی پټي حالانکه دا یو د رحمتونو نظام دی نو چې دا پټي حالانکه الله پاک بیان کړی دی نو په دغه خلکو باندې لعنتونه دي. الله د رحمت د دې چې کوم دی لري دي البته که توبه وکړه او نیک عمل شروع کو او پټولې ختم کړو هغه دین خلکو ته بیانې او هغه نظام خلکو ته واضح کړي او په هغه نظام باندې چلیږي الله دې بیا چې کوم دی دا غوي باندې رحم وکړي او توبه به کوم دی قبول کړي او چې کوم رشو او په کفر باندې او د الله نظام نه مني الله فرمایي دغه خلکو نه الله لعنت دی، د ملائکو په لعنت دی، د ټول خلکو په لعنت دی او دوی به همیشه د پر دغه لعنت کې وي، د لعنت په ځای دوزخ کې به وي، عذاب به سپکیږي نه چې ور داخل شي ځکه دوی د الله نظام ونه منو او د الله نظام یې پټ کړو. انسان خو الله خلیفه پیدا کړی دی چې دې په ځامن د الله احکام نافذ کړي او خپل کلی کې به نافذ کړي، په خپل ملک کې به کوشش کوي چې د الله نظام نافذ شي. نو دوی باندې به عذاب سپکیږي نه ولا هم ينظرون انا به دوی بیا مهلت ورکړی کېږي داخل کېدو نه مخکې مهلت پکې بیا نشته انا به الله د نظر د رحمت کوي. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بشک هغه خلق چاوي پټوي هغه چې ما نازل کړي من البينات هغه واضح دلائل او واضح دین هغه دلائل د نبی اسلام د رښتینوالي کمی نه خوي والهدى او چې ما کوم نازل کړي هدایت الله چې ما کوم نظام نازل کړي دي هغه ته نافذ کوي کنه نو پټای به نه نو ځکه علماء کرام دا مهنت کوي ښا خپل هم دا مهنت کوي دا الله د مکه دا الله قانون راشي او نور خلکو ته دغه دعوت ورکړي چې دغه کوشش وکړي. من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب پس هغه نه چې ما هغه بیان کړی د خلکو لپاره په کتاب کې تورات کې هغه واضح شوی قرآن کې الله خپل قانون واضح کړی دی نو چې څوک یې پټوي دا د رحمتونو نظام او دی دا نه نافذ کړي لکه دا حکمرانان شو دا ته خپل تیار نه اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون دا خلق چې دی الله په دوی لعنت کوي دا الله د رحمت نه لري دي ویلعنهم اللاعنون او لعنت کوي په دوی باندې نور لعنت کوونکي ملائکې دي کامل مسلمانان دي دا ټول په لعنتونه کوي.
اولئک یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دا خلک چې دی په دوی باندې الله لعنت کوي. نو ګوره چې د الله نظام نه نافذ کوي څوک که نه په ځان باندې، نو بس زندګي تنګ نو ها نن سبا د حالات وګورئ، د ملک د حالات ګورئ، بدنو ته وګورئ، دا خلک د الله په لعنت کې گرفتاری بیا که نه، حکمرانانو ته وګورئ، هر انسان بیا تنګي او لعنت کوي په دوی باندې لعنت کوونکي. الا الذين تابوا واصلحوا، مگر هغه خلک چې هغوی توبه وباسي او اصلاح وکړي د خپل عمل ټیک کړي، وبینوا او بیانوي هغه چې دوی کوم پټ کړی وي، چې دوی کوم خبره پټه کړې ده، حق پټ کړی، پردي حقوق د الله حقوق هغه پټوي، هغه نظام نه نافذ کوي، نو که بیا توبه وکړه هغه بیا بیانول شروع کړي. فاولئک اتوب علیهم، پس هغه خلک الله وی زه رحم کوم په دوی باندې، توبه قبلوما، وانا التواب الرحیم، او زه ډېر توبه قبلونکی او رحم والی یم. نو دلته کې دا مسله ده ګورئ ښه چې علم هغه پټول نه دي، علم چې کوم دی بیانول دي، قرآن او حدیث بیانول دي، او په دې کې دا خبره ده لکه نبی علیہ السلام فرمایي چا نه چې د تپوس وکړی شي د یو مسلې او ته دغه مسله ښه معلومه ده او د خلکو ته ښه حاجت هم دی او بیا هم دی چې کوم دی هغه پټوي، نو چې څنګه ته په دې خپله خوله کې یو قسم واګې اچولي دي، دا خوله یې بنده کړې ده، نو دارنګې الله پاک به د قیامت په ورځ د ده په دې خوله کې د اور چې کوم دی واګې ور واچي، ځکه د حق دین پټ کړی و. نو حق دین هغه بیانول او علم مسله هغه بیانول او بیا چې هغې ته ضرورت وي او دله ښه ورځي، نو دا سخته بیا ګناه ده. خو یو هغه مسلې دي چې عام خلک پرې پوهېږي نه، نو بل حدیث مبارک کې دا هم راغلی دي لا تمنعوا الحکمة اهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غیر اهلها فتظلموها. نبی علیہ السلام فرمایي علم هغه کوم خلک یعنې په هغې پوهېږي، هغه یې اهل وي، نو د هغوی نه منع کوئ ما، هغوی ته هغه بیانوئ، ځکه که هغه ته نه بیانوئ دا ظلم شي په هغوی باندې. خو ولا تضعوها فی غیر اهلها، یو انسان دی هغه چې کوم دی اهل نه دی، لکه بعضې خلک عوامو خلکو ته ډېر اوږدې اوږدې خبرې هغه دغه کوي او حالانکې هغوی د هغې په مطلب نه پوهېږي، خو هسې بس بعضې خلک صرف د علماو چې کوم سپکاوی کوي، او یا بعضې خلک پکې هسې صرف خپل شهرت کوي، چېرې بس دی ګینې ډېر پوهه دی، هغې په دې علاقه کې نور څوک ګینې نشته، نو عوامو خلکو ته داسې خبرې چې کوم دی بیانول چې هغوی ته د هغې ضرورت نه وي، نو نبي علیه السلام وایي ولا تضعوها فی غیر اهلها، هغوی پرې پوهېږي هم نه او ته ته دا مسلې بیانوي، نو دا هغوی ته وایي مه بیانوه، ځکه که چې هغوی ته یې بیانوي نو فتظلموها، نو تا ته په دغه علم باندې ظلم وکړو چې نه اهلو خلکو ته چې کوم دی هغه دې بیان کړه، نو خلکو ته هغه مسله لکه بیانول پکاري چې هغوی ته ضرورت هم وي، هغوی په هغې پوهېږي، د هغوی ذهن هم هغه اخلي، نو د هغې مطابق لکه دا خو د همدردۍ دین دی او شفقت والا ان معامله پکار دي. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، بشک هغه خلک چې هغوی کفر کړی وي او مړه شي په دې حال کې چې کافران وي، د الله نظام نه مني، په کفر مړه شي، اولئک علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، دا خلک چې دي په دوی باندې د الله لعنتونه دي، د الله د رحمت نه لري، او د ملائکو لعنتونه، والناس اجمعین، او د ټولو خلقو مؤمنان هم به تر دې چې د هغې کافرانو او دا کاڼي بوټي دا هم به لعنت لیږي، او دا ځناور ځکه دا بارانونه بند شي د دې غلطو خلکو نافرمانو د وجې نه، د دوی د سپېروالي د وجې نه، نو دا ځناور هم به بیا لعنت لیږي چې خدای دې تباه کړه، ستا د وجې نه موږ په قهر باندې مبتلا یو. خالدین فیها، په دې حال کې چې دوی به همیشه وي په دغې لعنت کې، او دا لعنت په هغې ځای په دوزخ کې به دوی همیشه وي چې څوک په کفر باندې مړ شي،
دا الله نظام نه مني ځکه الله خو د رحمتونو یو نظام را لېږلی دی او دې د هغې نه انکار کوي او دې هغه پټوي هغه نه جاری کوي لا يخفف عنهم العذاب نبس پکولی کېږي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نبدوی ته مهلت ورکړی کېږي او ولا هم ينظرون او په دوی باندې به نظر د رحمت هم نه کېږي بله ترجمه یې دغه هم ده نو په تهذیب الاخلاق کې یو انسان ځان ټیک کوي غټه مسله پکې د الله توحید منل دي د الله قانون منل دي د الله نظام منل دي نو بیا هغه مسله ذکر کېږي وإلهكم إله واحد او معبود حقیقی ستاسو یو معبود دی الله وی ستاسو معبود د عبادتونو لایق او ستاسو حکمران حقیقی هغه صرف یو الله دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته معبود او حکمران سوا د هغه نه او عام رحمتونو والده او خاص رحمتونو والده ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا هغه بل باب د تدبیر منزلو لکه مخکې تیر شو چې یو قوم ترقی کوي تهذیب الاخلاق پن کوي هغه مسائل تیر شو تدبیر منزل خپل کور چلاول نو په دې کې پنځه مسلې بیا ذکر کیږي وړاندې مسله پکې د کس پیره تخته چې رزق پځ کوم دې غټي دا به حاصله حلال رزق حاصله وا الله پاک په اسمانونو پیدا کولو په دې زمکو کې او د شپې په اختلاف کې او د ورځو چې کله شپه لنډه ورځ اوږده او کله ورځ چې کوم دې هغه لنډه شي شپه اوږده شي او دارنګه په دې کښتو کې چې روانې دي په سمندر کې تجارتونه په خلک کوي بارانونو کې چې الله به د ځمکه راشنه کی او دا قسم ځناور الله پاک په دې اوبو سره ساتي او په دې هواګانو کې چې اړې را اړې کله ګرمه کله یخه کله د رحمت هوا وی کله سیلې وی د عذابونو او په دې وریځو کې چې ځوړن دي د اسمان او ځمکو په میاس کې نو خامخا په دې کې د الله د قدرتونو هغه نښې دي لقوم یعقلون دا قوم د برکت د عقل نه کار اخلي الله پاک دا ګوره نظام مله پیدا کړی دی کنه نو چې نظام مله پیدا کړی دی تدبیر منزل وکای او کسب د رزق کوا حلال رزق چې کوم دی حاصله وا عقلا من در کړی دی او دا مخلوقات من پیدا کړی دي د دې لپاره ان فی خلق السماوات والارض بشکه پیدا کول د اسمانونو او د زمکو کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیت مبارکه لیکلي فرمایلی دي په احادیثو کې کتابونو کې دا لیکلي دي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته چې ویل لمن قرأ هذه الآیه فمج بها چې هلاکت هغه چا دلته چې څوک دا آیت ولولي او دې په دې کې سوچ ونکړي د دې وجه نه په دې کې سوچ پکار دی ان فی خلق السماوات والارض الله پاک په دې کې لآیات لقوم یعقلون عقل مند لپاره په دې کې نخې دي نو سوچم په دې کې پکار دی الله پاک موږ دعوت راکړي چې په دې کې سوچ وکړي او دې وجه نه صوفیه کرام هغه مراقبه کوي او خپل زړه ته متوجي وي د الله په قدرتونو کې سوچ کوي د الله په رحمتونو کې بشکه په پیدا کولو د اسمانونو او د زمکو کې واختلاف الليل والنهار او په دې مختلف کولو د شپه او د ورځ کې چې کله یو اوږده شي بل لنډه یو لاړه شي بل راشي او رنگونه مختلف دي شپه تور او ورځ سپینه نو په دې اختلاف کې والفلك التي تجري في البحر او په دې کیشتو کې چې روانې وي په سمندرونو او په دې دریابونو کې روانې وي او دا جازونه روان وي سمندري بما ينفع الناس فاغه تجارتونو سره او په هغه شذونو سره چې خلکو له فائدہ ورکړي خلک په تجارتونو کې درآمد برآمد امپورټډ دغه چې انګریزي کې وته کوموي کنه بار مال وکړل د یو وطن نه بل خوا او د بل ځای نه دن راوړل درآمد او چې بار لګي نه برآمد نو الله فرمای په دې کې وما انزل الله من السماء من ماء او په هغه کې چې الله پاک نازل کړي کوم د اسمان نه او د اسمان طرف نه کوم اوبو کله باران د اسمان نه کیږي کله د وریځو نه الله قدرتونه والي
نو په دې بارانونو کې فاحیا به الارض بعد موتها پس را جمدی کې الله پاک په دغه باران په دغه اوبو سره ځمکه بعد موتها دغه مرګ نه پس دغه وچېدو نه پس چې ځمکه سم مړه شي وي وچ شي وي الله یې راشنه کی الله یې را جمدی کی وبث فيها من كل دابه اور خارجي الله پاک په دې ځمکه کې من كل دابه هر قسم زناور دا هر قسم حیوانات چې الله په دې اوبو سره الله پاکي هغه ساتي او دا غي باغې باندې زندگی ده نو الله تعالی فرمایي په دې بارانونو کې وتصريف الرياح او په دې اړه د هواګانو کې چې کله ګرمي کله یخي کله د رحمت سیلای او هوا کله د عذابونو والسحاب المسخر بين السماء والارض او په دې وریځو کې المسخر چې دا مسخر کړی شوی یعنی ځوړند دي بین السماء والارض اسمانونو او د زمکو په منځ کې په دې فضا کې دا ځوړند کړی شوی دي مسخر دي الله فرمایي په دې کې لآیات لقوم یعقلون خامخا نخدي د الله د قدرتونو د الله د توحید د هغه قوم د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي د سوچ نه کار اخلي نو الله پاک دا مخلوق من له پیدا کړي کنه سوچ پکې کاوه رزق حاصل وا عقل من له درک تدبیر منزل برابر کا خو بعض خلک په تدبیر منزل کې د رزق په معاملې کې بعض خلک د غیر الله په منډي وي د بوتانو څو د بوتانو بسوالونه کوي لکه دا مشرکان وغیرہ په ناجایز طریقې سره مال کسب کوي او دا هغه بوتانو سره او دا هغه ناجایز معاملات سره محبتونه کوي نو الله تعالی فرمایي چې دغه خلک مشرکان دي چې څوک د بوتانو نه د غیر الله نه کوم دی رزق غواړي او ناجایز طریقو سره نافرمانی کوي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله او بعض د خلقنا اغدي چې هغه نيسي د الله نه علاوه اندادن شریکان ان هغه بوتان څوک هغه لیډران هغه ناجایز مرګرتیا او سره کوي ځان له مشران کتلی وي د الله نه باغیان وي او دیو سره محبت کوي دې مرګرتیا کوي نو بعض خلک هغه دي چې د الله نه علاوه بوتان مشران نیولې دي خدایان ځان نه نیولې دي يحبونهم كحب الله محبت کوي دوی دا غي سره پشان د محبت کولو د الله سره چې څنګه الله سره محبت کوي او څنګه مسلمانان د الله سره محبت کوي نو دا رنګ دوی د خپل بوتانو سره محبتونه کوي د خپل لیډرانو سره او دا کوم خبره مني نو دیو یا دا مسله ده ګورې ښا چې څوک الله سره په محبت کې شریکي دغه شرک فی المحبت ګوره ویل کیږي موږ چې نبی علیہ السلام سره محبت کوو د اولیاء سره کوو د علماء سره نو دا د دې وجه نه کوو چې د الله حکم کړی دی چې دوی سره محبت کوئ نو اصل محبت ګوره د الله سره دی نو بعض خلک یعنی هغه د بوتانو سره او د لیډرانو سره محبتونه وی کوي دا غینه خدایان جوړ کړی دي د الله خبره نه مانی او هغه خپل مشر خبره مانی او دارنګي هغه نه سوالونه کوي دا غي بوتانو نه يحبونهم كحب الله بل ترجمه ایدام دا چې تعظیم کوي دوی داغه په شان ته تعظیم د الله چې څنګه د الله محبت او داغه تعظیم نو دارنګي دوی داغه بوتانو داغه خپل لیډرانو هغه شان تعظیمونه کوي حالانکه چې کوم مسلمان دي والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه کسان چې ایمان راوړي وي کوم مؤمنان وي نو هغه زیات کوم دي اشد حبا لله هغه زیات سختی په محبت الله کې چې کوم مؤمنان دي نو د مؤمنانو بل الله سره محبت دي او د الله په سره باندې محبت کوي او د الله پاک د محبت په شان بل چا سره محبت نه کوي انا بداغې نه اوچت کوي او محبت هم د هغه خلکو سره کوي او تعظیم هم د هغه کوي چې الله ته حکم کړی دی دا د مسلمان دا طریقه ده
چې یو نیک لیډر او د یو نیک انسان چې کوم سره محبت کوي داغه تعظیم وکړي داغه مرګرتیا وکړي لکه چې الله حکم کړی دی نو مسلمان به دا طریقه وي او الله تعالی فرمایي بیا په پته دی خلکو ته ولګي خو ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو يرى الذين ظلموا او کچرتا الله فرمای کو ویني او معلوم کی هغه خلک چې ظلم کړي دي چې کفر کړي شرک کړي چې کله دوی یعنی معلوم کی په آخرت کې بیا اذ يرون العذاب فاغه وخت چې دوی عذاب وویني په آخرت کې بیا چې کله عذابونه وویني کنه چې بیا دوی دا خبره معلومه کی ان القوه لله جميعا چې بشکه غلبه او قوتونه د الله لپاره ټول دي چې دوی دا خبره بیا معلومه کی په آخرت کې وویني چې ټول قوتونه غلبه او اختیارات دا د الله سره دي وان الله شدید العذاب او بشکه الله تعالی سخت عذابون والده چې کله دوی دا بیا وویني کنه انته کې دا ارث بیا وویني نو بیا به تمره حسرتونه وکي افسوسونه به وکي او ارمانونه به وکي چې دا بیان نشي کېده دوی بیا و چې موږ ولې د بل چا خبره منله او د الله سره موږ مخلوق برابر او ولې موږ شرک کوو ولې موږ د الله د قانون په مقابله کې د یو لیډر خبره چې کوم نه منله او دا ارمانونه به کله اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فاغه وخت چې بیزاری بخاره کی تبرئ دې ته ویل کېږي ښا چې بس د خپل کار کوا ستا امداد نشم کولای نو بیا به دا معبودان د دوی د بوتان او د دوی د لیډران او بنا فرمانه کې دا کوم مشران چې دي دوی بیا الله کې د خلکو ته وایي چې تاسو امداد نشم کولای تاسو ته چاوي چې ما مرګ بیا کوي استبرأ الذين اتبعوا فاغه وخت چې بیزاری ښکارا کی چې څنګه ور مرګره نه تاسو سره کوم دې امداد نشم کولای هغه کسان اتبعوا چې دا کوئی تابعداري کړي شی وا اندا مشران او دا معبودان چې خلک تابعداري کوي کنه په دنیا کې چې دوی بیا بیزاری ښکارا کی نه چانه بیزاری من الذين اتبعوا لا هغه خلقونه چې دوی تابعداري کړي وا چې چای تابعداري کړی و نو دا مشران با او دا لیډران با او دا نافرمانه خلک او دا معبودان با او دا بوتان با د دوی نه څنګه بیزاری ښکارا کی چې تاسو سره موږ هیڅ تعلق نشته تاسو د پیژنم نه تاسو چاوي زما مرګ بیا کاوه ورأوا العذاب او په دې حال کې چې دوی به ویني عذابونه وتقطعت بهم الاسباب او کټ پشي بهم د دوی نه الاسباب هغه تعلقات چې یو بل سره کوم تعلقات چې دا مې لیډر دی او دا مې ورکر دی دا مې کارکون دی دا د ما د پارټۍ سره دی وي او دا مې کوم دی معبود دی او دا مې هغه عابد دی نو هغه تعلقات په هغه بالکل ختم شي او د یو باندې کوم توقعات ساتل وتقطعت بهم الاسباب او کټ پشي د دوی نه الاسباب هغه توقعات او هغه تعلقات چې یو بل دنیا کې کوم تعلقات بس بیا بغل ته بکاریږي نه او بس بیا بدا کشران ارمانونه کوي چې ارمان دې چې دنیا ته یو پیر واپس لاړې چې څنګه تاسو د مونږ نستر کې پټې کړې نو چې بیا په دنیا کې موږ واپس لاړ شو چې تاسو نه موږ تبرئ کارو او تاسو نه موږ بیزار شو او دا عابدین دا ارمانونه بکې چې ارمان دې موږ دنیا ته واپس لاړې چې موږ د دې بوتانو نه د دې معبودانو نه چې چا د عبادتونو د بندگانو کول چا عبادتونو د بوتانو کول نو دوی به دا کشران به دا ارمان کوي چې ارمان دنیا ته بیا واپس لاړې چې څنګه دوی زموږ نستر کې پټې کړې نو چې موږ هم بیا هلته کې په دنیا کې د دوی نستر کې پټې خو بیا واپسې چرته ده وقال الذين اتبعوا وی به هغه خلک چې چا تابعداري کړې وه دا کشران به دا ارمان کوي دا عابدین او دا کشران چې موږ دغه مشرانو غلطو خلکو مرګرتیا ولې کړې وه نو وی به دا کشران چې چا تابعداري کړې وه چا د زنده‌باد چغې وهلې
لو ان لنا کرتن چې ارمان دې چې وې زمونږ لپاره کرتن یو پیر واپس دنیا ته ارمان دې یو پیر موږ دنیا ته اوس لاړې فنتبرأ منهم چې پس مونږه تبرئ کو او بیزاری ښکارا کو د دوی نه مونږ بیزاری ښکارا کو چې مونږ د دوی مرګري نه یو او مونږ د دې عبادت نه کوو او مونږ د دوی خبره نه منو د دې مشرانو کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی بیزاری ښکارا کړله زمونږ نه چې څنګه دوی سترګې پټې کړې نو چې بیا مونږ هم دنیا ته اوس واپس لاړې ارمان دی او دوی مونږ ته چې مونږ مرګرتیا وکړي نو چې مونږ هم ته بیا بیزاری وکړو او له جواب ورکو نو دا ارمانونه بیا دا خلک کوي ښه د دې وجه نه خو بیا خو واپسې خو نشته که نه د دې وجه نه اوس سوچ پکار دی الله یو نظام را لېږلی دی او په هغه نظام باندې کم خلک پې پوهه دی او کم خلک هغه نافظ کوی شي کم خلک هغه چلوی شي هغه مونږ ټول پېژنو چې د الله قانون هغه خلک پېژني چې کم په هغې پوهه دي هغه یې چلوی شي او د الله نه څوک یېرېږي نو د هغې خلکو مرګرتیا پکاري ځکه بیا ګوره واپسې دنیا ته نشته الله فرمایي کذلک یریهم الله اعمالهم دا رنګې به ښیي الله پاک دوی ته د دوی هغه عملونه دغې دوزخیانو ته دغې نافرمانو خلکو ته به هغه خپل عملونه بیا ښکاره شي چې په دنیا کې ما څه کول ما د چا مرګرتیا کوله او د چا مې مقابلې کولې او د چا مې عبادت کو نو الله پاک په دوی ته دغه خپل عملونه بیا ښیي په دې حال کې حسرات نه علیهم چې دا به حسرتونه افسوسونه وي بیا په دوی باندې دا خپل عمل به بیا حسرت په دې باندې به کوي په دې به ارمان کوي چې ما دا کار ولې کړی او ما دا کار ولې نه و کړی او بیا د واپسې بره نشته او د دوزخ نه ګوره بیا د دوی راوتل نشته د کافرانو خو بالکل راوتل نشته کافران خو به همیشه هلته کې وي په دوزخ کې وما هم بخارجین من النار او نه به وي دوی راوتونکي د دوزخ نه د اور نه صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دا مضمون مخکې تیر شو چې د یو قومو د ترقۍ لپاره څه اسباب دي یو باغې کې تدبیر منزل دارنګ تهذیب الاخلاق دار چې هر انسان با ځان په خپل چې کوم دی برابرۍ شریعت ته د الله پاک توحید به مني او ځان کې به اخلاق راولي د ګندو اخلاقونه به ځان بچ کړي دارنګ بیا تدبیر منزل چې بیا د کور چې کوم دی چلولو او دارنګ بیا سیاست مدنی او دارنګ بیا خلافت کبرا نو تدبیر منزل د کور چلولو چې کوم غټې خبرې دي یو باغې کې رزق حلال چې کوم رزق ګټل نو مخکې د هغې بیان تیر شو چې الله تعالی فرمایي چې په دې اسمانونو کې په دې ځمکو کې او په دې هواګانو کې او په وریځو کې او په دې مخلوقاتو کې د الله پاک د قدرتونو نښې دي د عقلمندو دپاره د عقل نه دې کار اخلي او حلال رزق چې کوم دی هغه دې پیدا کوي او بیا چې کوم دی حلال رزق یو انسان پیدا کړي نو بیا به هغه خرچ کوي څنګه نو تدبیر منزل دویمه مسله
په دې رکوع کې چې کوم دی 20 رکوع کې دا بیانېږي چې بیا به د مال چې کوم دی په حلال طریقې سره دا پیدا کړو لیکن دا به اوس خرج کوي څنګه د کوم قانون مطابق نو د دې لنډه خلاصه دا ده چې علماء کرام فرمایي چې انسان خو به خامخا د یو قانون پابندي کوي چې د هغې مطابق به دی یعنې خرچې کوي او په هغه قانون باندې به دی چلیږي نو چې اوس یو انسان د پلار نیکه چې کوم دی په یو قانون باندې چلیږي چې هغه هدایت هغوی ته حاصل نه او د شیطان پسې روان نو دغه کار به انسان نه کوي بلکې دی به د مال په خرج کولو کې دی به د یو قانون پابندي کوي هغه قانون هغه د اسلام دی چې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره کوم شریعت مونږ ته راغلی کوم قانون به لېږلی دی نو د هغې مطابق په دې چې کوم دی یعنې خرچې کوي په جایز ځایونو کې او په ناجایزو نه به ځان چې کوم دی ساتي او د نبي علیه السلام په مشوره باندې د شریعت په مشوره باندې به دی چلیږي لکه شیطان خو انسان ته ډېرې خرابې وسوسې اچوي چې داسې کار وکړه په دې مال باندې او دا په د ځان نه پکې دا پلانکې شی حرام کا او پلانکې پکې چې کوم دی د ځان نه چې کوم دی حلال وګڼه نو داسې به نه کوي نو په دې رکوع کې بس دغه قانون ذکر کېږي لکه چې څنګه یو انسان د صحت د خپل د صحت چې کوم دی د ترقۍ او د بدن د جوړېدو چې بدن مې محفوظ وي د بیمارونه او صحت بیا مو چې څنګه د ډاکټر په مشوره باندې چلیږي نو دا رنګې په دې خبرو کې چې ما ته یو روحاني چې کوم دی یعنې صحت میلاو شي نو په دې کې به د پیغمبر په هغې طریقه باندې چلېدل پکار وي او د اسلام د قانون مطابق به چلېدل چې کوم دی پکار وي نو الله تعالی فرمایي چې اے خلقو چې دا کوم ځمکه کې الله پاک پیدا کړي دي نو دا خورئ حلالا طیبا په دې حال کې دغه حلال دي الله پاک هم حلال کړي دي نو هغه به خورئ هغه به استعمالوئ مال به په هغې باندې خرج کوئ او طیبه چې پاکیزه ښه مزېدار نو حلال او طیب بعض علما وایي دا یو شی دی او څوک پکې لږ فرق دا کوي چې حلال دې ته وایي چې یو مفتي انسان تپوس کړي یو عالم نه هغه ته فتوا ورکړي چې دا شی حلال دی او طیب هغې ته وایي چې د انسان چې کوم دی یعنې خپل زړه پرې هم مطمئن وي خپل زړه پرې هم ګواهي کوي چېرې دا شی زما لپاره یعنې دا جایز دی نو هغې ته طیب ویلی کېږي او الله تعالی فرمایي په دې خبرو کې د شیطان په قدمونو پسې مه چلېږئ لکه شیطان ستاسو ګورې دشمن دی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء الله تعالی فرمایي دا شیطان تاسو وسوسې اچوي بالسوء والفحشاء سوء او فحشاء څه ته ویلی کېږي بعض علما وایي سوء هغې ته وایي یو شی چې کوم دی قبیحه وي یو شی خراب وي بد وي او شریعت وي دا شی چې کوم دی بد دی او دا ښه شی نه دی او فحشاء هغې ته وایي یو شی بدي او قبیحه وي خو د انسان خپل عقل هم دا وي یا دا شی قبیحه دی نو هغې ته فحشاء ویلی کېږي بعض علما پکې دا فرق کوي تفسیر مدارک لیکلي دي چې سوء هغې ګناهونو ته وایي چې په کوم کې شریعت سزا مقرر کړې نه ده نو هغې ته سوء وایي او په کومو ګناهونو کې چې شریعت سزا مقرر کړې وي نو هغې ته فحشاء ویلی کېږي لکه اوس د غلا دپاره شریعت سزا مقرر کړې ده چې ثبوت وشي نو بیا به دغه انسان نه لاس چې کوم دی کټ کېږي او دا په څومره مال کې کټ کېږي او په څومره کې به نه کټ کېږي نو بیا تفصیلات بیا په فقه کې دي دارنګه یو انسان شراب وڅښي یا بدکارۍ نو د هغې لپاره بیا سزاګانې دي نو هغه ګناهونو ته چې شریعت له سزا مقرر کړي دي نو هغې ته فحشاء ویلی کېږي او بعض علما پکې دا فرق کوي چې سوء مطلق بد ګناه که هغه وړه ګناه ده که غټه ګناه ده
او فحشا چې کوم دی ویل کېږي یعنی غټي ګناه ده. دا شیطان انسان ته وسوسه اچي د ګناهونو او د دې خبرې چې تاسو پر الله باندې یعنی ځان نه چې کوم دروغ وایي، لکه دې مشرکانو پر ځان نه یو شی حرام ګڼو او منښتې به یې کولې د بوتانو په نوم باندې، لکه اوس هم پاتې ناپوهه مسلمانان هغه منښتې کوي د بل چا په نوم باندې، حالانکه دا نظر او دا منښت دا یو عبادت دی، نو دا به د الله په نوم باندې کوي. که څوک د بل چا په نوم باندې کوي د مړو یا د جندو، دا ګوره بیا سخته ګناه ده او دا ګوره کفر دی، بلکې منښت به صرف د الله پاک په نوم باندې وي. یو انسان منښت وکړي چېرې که پلانکې کار وشو زما، نو د الله په نوم باندې به یعنې پلانکې شی ذبح کومه، چیرې به ذبح کومه، او که داسې وو چې هر ثواب به چې کوم دی مور پلار ته بخم یا به یو بزرګ ته یا نبی علیه السلام ته، نو دغه بیا خیر دی، ولیکن منښت به د الله په نوم باندې کوي. نو شیطان انسان ته وسوسې اچي چې دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه، لکه کافرانو مشرکانو منښتې کولې، دوی به دا الله پاک مونږ ته دا اجازت راکړې ده. او چې کله به دوی ته وویلی شو چې د قرآن تابعداري وکړئ، د الله د حکم تابعداري وکړئ، نو دوی به ویې نه نه مونږ به تابعداري د هغې کوو چې زمونږ پلار او نیکه کوم کار کړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې ښه د دوی پلاران او نیکونه لا یعقلون شیئا، که په هېڅ شي باندې نه پوهېدل، ولا یهتدون او نه په هدایت باندې، بیا به هم دوی د هغوی تابعداري کوي. یعنې د پلار نیکه تابعداري به نه کوي، د هغې پلار نیکه تابعداري راغلې ده چې هغه یعنې عقل یې لره او په شریعت باندې پوهېدل او په هدایت باندې وو. لکه یوسف علیه السلام فرمایي چې واتبعت ملة آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، چې مونږ تابعداري کوو، ویده تابعداري کومه د طریقې د خپل پلارانو نیکونو، د یعقوب علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام. نو چې کوم پلاران نیکونه هغه په هدایت باندې وي او هغه عقلمند وو، شریعت وي چې هغه عقلمند وو، نو بیا د هغوی تابعداري دا جایز ده. لکه اوس هم بعضې خلک دا سوال کوي چېرې مونږ مسلمانان یو، مونږ به د الله حکم منو، بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ دا خبره کړې ده، نو دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا نوم پکې مونږ سره پاره اخلو، یا څوک امام شافعي رحمت الله علیه داسې ویلي دي. نو د هغې جواب دا دی چې دا د تقلید هغه مسله ده، دا هغه تقلید شرعي دی چې کوم پلاران او نیکونه کوم مشران هغه په یعنې عقل یې لره او د دین پوهه یې لرله او هغوی ته اجتهاد حاصلو او د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو نه هغوی د یو نوې مسلې حکم را وښکې شي، دغې ته اجتهاد ویلی کېږي. چې داسې یو مثلا پېښه شي نوې، لکه مثال په طور پخوا خو چې کوم دی هوایي جهاز نه و، نو په هوایي جهاز کې مونځ کېږي که نه کېږي، نو داسې علما یو مسله هغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې معلومه کړي، نو دې ته اجتهاد ویلی کېږي. نو چې کوم علما هغوی په دغې خبرو باندې پوهېږي اجتهاد کوي شي او دارنګې په هدایت وي، یعنې چې کوم احکامات پکې ښکاره راغلي قرآن او حدیث کې او د هغې علم ورته وي، نو بیا د هغوی پسې تلل لکه دا جایز دي. لکه مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه په تشریحاتو باندې هغه چې کوم مسلې مونږ ته بیان کړي دي، مونږ په هغې عمل کوو، نو دا د دې وجې نه نه کوو چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلې دي، بلکې مونږ په هغې باندې عمل د دې وجې نه کوو چې دا د قرآن او د حدیث یعنې احکامات دي او مونږ ته هغه وضاحت کړی دی، او د هغه د وضاحت یعنې په روشنۍ کې او په رڼا کې مونږ په هغې پسې روان یو، نو دا په حقیقت کې په قرآن او په حدیث باندې چلېدل دي. لکه الله تعالی فرمایي چې پلاران نیکونه د دوی لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، هغه په هېڅ شي نه پوهېدل او نه په هدایت. نو چې کوم پلاران نیکونه هغه په دین باندې پوهېږي، عقل لري، اجتهاد کوي شي، د قرآن او د حدیث نه یو مسله را وښکې شي او په هدایت وي، نو د هغوی پسې تابعداري کول او د هغوی پسې تلل دا تقلید شرعي دی، دا جایز دی. او چې کوم پلار نیکونه
هغه په سبانه پوهېدلم نه لکه د دې کافرانو لاران نیکونه نه په سبانه پوهېدل او نه په هدایت او دوی به بیا باغې پسې روانو نو دا تقلید شرکی دی دا شرک او الله پاک ان باغې باندې چې کوم رد فرمایلی دی نو الله تعالی فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو خورئ تاسو د هغه نه چې په ځمکه کې دي په دې حال کې چې حلالا طیبا چې حلال او پاکیزه او پاک دي نو دا پاک شیدونه حلال اندا خورئ دوی په ځامانه چې کوم نه حرام کړو د بوتانو په نوم باندې منښت کولی ابا سوی دا پلانکې شی حرام دی دا پلانکې حرام دی د ځان نه به یو شی حلال غنو د ځان نه به حرام غنو نو الله تعالی فرمایي دا کار مکوئ د شریعت مطابق به خرج کړئ او دا غي مطابق به کوم نه چلیږي ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مکوئ تاسو د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين بشکدا شیطان تاسو لپاره دشمن دی ښکارا انما يأمركم بالسوء والفحشاء خبر دادا يأمركم یعنی یوسوسکم دا شیطان تاسو ته وسوسه اچوي لکه د شیطان په یو انسان باندې زور نشتا امر خو کوم دغه ته وي چې انسان په چا باندې زور وکي نو دلته مراد دا دی چې انما یوسوسکم د دې وجه حدیث مبارک کې مراغلی ابو داود شریف حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمای الحمدلله الذي رد امره الى الوسوسه چې ټول تعریفونه غیر الله لري چې د شیطان له دومره اختیارات نه دی ورکړي صرف وسوسه کوي شي انور په چا باندې زور نشي کولای چې بچا به لګا لور راوړي او په زور په یو ګناه کوي صرف وسوسه دی کوي انما يأمركم بالسوء والفحشاء خبر الله دا وسوسه چې دا شیطان تاسو ته بالسوء د ګناهونو والفحشاء او د بحیاي د کارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او د دې خبره چې تاسو جوړ کړئ په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو علم نوي لکه دې بلا خبره کوله چې دا موږ کوم شی حرام ګڼو نو دا وی الله پاک موږ ته دا حکم وکړی دی او خدای پاک وی په دې باندې خوشاله دی نو دا تاسو وی شیطان دا وسوسه کوي چې دا څه خبره دې ځان نه جوړه کوي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله او په هغه وخت چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړئ دا هغه چې الله کوم حکم نازل کړی دی نو دوی ته ویل شي چې د قران په خلاف د الله د قانون په کې قالو نو دوی وایي چې نه نه موږ دا غي پسې نه ځو دا الله د قانون په کې بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې موږ تابعداري کوو دا هغه چې منځري دي موږ په هغه باندې خپل پلارانه او نیکونه چې موږ پلار نه کوم کار کړی دی لکه اوس هم ډېر خلک دا سی وی ته د اسلام لپاره مرګره شه د علماء او د نیکانو خلکو نو باندې په دوی راځه پلار نه کو پارټي نشم پې خو دی نو لکه پلار نه کوستا مسلمانانو نو د مسلمان په اصل پارټي بس د نبی علیہ السلام پارټي ده نو دوی هم دا خبره کولې چې موږ پلار نه کې پته ورکو نو خدای پاک فرمایي چې ښا پلار نه کوستا په هیڅ باندې پوهیدنه او نه په هدایت بیا هم صدقه په روانيږي او ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله فرمای آیا تابعداري به کوي دوی د پلار او نیکو اگر چې پلاران او نیکونه د دوی لا يعقلون شيئا نقودل پیشي د دین علم متنو اجتهاد نشه کوله ولا يهتدون او نه په هدایت باندې نو سره احکامات یې ښکارا په ښکارا سره الله پاک طرف نو سره اجتهاد نو علما فرمایي چې دین دا معلومه شولا چې کوم پلاران نیکونه هغه په هدایت او دارنګي عقل لري یعنی اجتهاد کوي شي لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې مجتهدین علما نو دا غوي په بیا
تابعداري کول دا په حقیقت کې د قران او د حدیث تابعداري ده. او الله تعالی فرمایي چې دا کافران چې دا بوتان رابړي او دا غیر الله رابړي نو هغه ولایف ان فائدہ نشي ورکولای او خبر ولا پوره کوي نشي. نو دې مثال دا څه لکه یو انسان ساروی په روانه ساروی ته چیغي وي، هغه ساروی سره به غرابل اوري او هغه چیغي اوري لیکن دله به فائدہ ورکي. نو دا رنګ دا بوتان دوی د فائدہ نشي ورکولای. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الله فرمای ومثل الذين كفروا او مثال د کافرانو چې دوی د بوتانو نه یعنی تمه کوي چې موږ له فائدہ راکړي او موږ له نقصان او تکلیفونه لري کی. نو الله تعالی فرمایي چې دوی دا بوتان رابولي او دا غیر الله رابولي. نو دې مثال کمثل الذي ينعق پشان دې مثال د هغه کس ته د هغه سړي دی چې هغه اوازونه کوي لکه یو شپن کې دی هغه اوازونه کوي بما هغه زناورو ته لا يسمع الا دعاء ونداء جغناوري الا دعاء مگر بلل ونداء او هغه چغي لکه وساوي په څه چغي وي یو شپن کې په اوازونه کوي نو بس تش اوازونه اوري نو دا فائدہ ورکوي شي. نو دا رنګي دا غیر الله دا خلک چې د نور چانه تمه ساتي الله تعالی به هیڅ فائدہ درنکي په حق تمه په حقیقت کې دا الله نه ساتي. او الله تعالی فرمایي چې دا کافران چې دي چې څوک د دوی نه تمه ساتي دا خاص کوم کافران چې دا خپل قوتونه ضایع کړی دي او په گمراهو کې مبتلا دي. نو الله تعالی فرمایي چې دا رنګي دا یو قسم کانه دي حق خبره نه اوري چاړهګان دي حق وینا نه کوي وړاندې دي حق نه نو په دین باندې بس پوي شي خپل استعداد ضایع کړی دی. الله پاک هر انسان له یو استعداد ورکړی دی چې د حق او باطل معلومه وي شي او د قران رڼا خدای پاک را لګړي چې یو انسان دا غي نه کار نه اخلي او ځان ولون نه کوم کی کنه نو دوی بیا په لار باندې شي. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله فرمایي دا کان دي حق ناوري او چاړه ګاندي حق وینا نه کوي عمي او وړاند دي حق خبر نيني فهم لا يعقلون بس دوی نه پويږي او بس عقل او دماغ کار نه کوي د دین په خبره بیان نه پويږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اے ایمان والو تاسو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکو حلالو هغه شیدونه چې ما تاسو کوم رزق درکړی دی الله تعالی وی هغه خورئ استعمالوي چې کوم حلال دي. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. او تاسو شکر وباسئ د الله لپاره هغه الله پاک تاسو له رزق درکو هغه شکر وباسئ. هغه شکر وکړل دا دی چې کوم نعمتونه دې درکړي دي نو هغه نعمتونه صحیح چې کوم دې په ځای باندې لګول دا ګوره شکر دی. شکر یوازې د بس نه وي چې بس موږ په خپل باندې شکر دی او نور د الله پاک غو انعامات او احسانات هغه ضایع کوو او دا غي نافرمانی کوو. نو شکر وباسئ د الله لپاره ان کنتم ایاه تعبدون کچرتا تاسو ایاه تعبدون خاص الله عبادت کوونکی کتا تاسو الله عبادت کوئ او ځان ته مسلمانان وایي نو بیا پاک او حلال شیونه استعمالوي او دا غي شکر وباسئ او دا غي چې کوم نه ناشکری مکوئ. او دې کافرانو با د ځان نه کوم دې بعض شیونه یعنی حرام ګڼل حالانکه الله پاک په کوم نه حلال کړو او بعض چې کوم شیونه الله پاک هغه چې کوم دې حرام کړو نو دوی باغه حلال ګڼل الټا چې کوم دې روانو لکه اوس الله پاک مردار چې کوم دې حلال کړ حرام کړی دا مردار ته وي چې کوم شي ذبح کول شرعاً چې کوم دې دا غیر ذبح کول پکاري
او هغه څوک ذبح نه کی نو به دغه بیا لکه مردار ویل کېږي میتتا لکه یو انسان قصدن چې کوم دی چرګ لالی یا چې کوم چیلې لالی او هغه باندې قصدن د الله نوم ناخلي الله اکبر به نه وي بسم الله به نه وي نو به دغه مردار دی یا مثال په تور هغه په خپل مرشي ذبح دې نه کی نو به دغه مردار دی دې ته میتته وي او دیو جن علماء کرام دا لیکلي دي دا دې لوی تفصیلات دې کې چې په ټوپک باندې مثال پتا په ګولې باندې څوک یو شی وولي یو ښکار به وولي نو هغه غوړي ذبح کول پکاري چې د ویشتو یو ښکار نو دې بیا هغه ذبح کوي په تیر شي باندې باندې کوم دی هغه ذبح کوي چې وینه داغې نه لاړ شي نو الا باندې کوم دی هغه حلالي او کنا دیو چې دا خو چې کوم دی وینه دې لاړه نو دغه د ګولې یا دغه بارود چې کوم دی ان هغه زور وي دغه د زور د وجنه هغه شي دی ځکه وینه دې لاړ شي هغه ذبح شوی ګورې نه دا په ګولو باندې چې ولګي یو ښکار نو هغه په ګورې ذبح کول پکاري که چا ذبح نه کړو نو بیا ګورې هغه مردار دی او دا رنګ الله تعالی فرمایي چې ودم الله پاک وینه چې کوم دی هغه حرامه ګرځول ده دا بیتون کې وینه دا الله پاک حرامه ګرځولې نو دیو بیتون کې وینه چې کوم دی استعمالولې او هغه به د برکت شي ګڼه لکه ډېر خلک چا په دیوالونو باندې چې کوم دی یې وینې توې کړلې لکه په خام پرې علاقو کې هم دا دغه به و چې کله څه شی به یې ذبح کړو یا د قربانۍ په موقع باندې نو د کور مخې ته دیوالونو یې باغې باندې سره کړل نو دا خو پلیته وینه یي او مرداره وینه یي په دغه کې برکت کوم ځای کې دی چې څاروی چې کوم ذبح کړی شي او کوم بیدونکې وینه د هغه ګورې حرامه ده هغه پلیته ده او چې په غوښه پورې کوم وینه پاتې شوله نو بیا هغه پاکه ده هغه مته منځل پکار وي لیکن هغه بدن پورې ولګېدله کپړو پورې نو بیا کپړې نه پلیږي هغه پلیته نه ده او بیا د وینې په دې مسله کې علماء دا خبره ذکر کړې ده چې دا وینه استعمالول د مریضانو لپاره چې هغه ډراپ ته وخیږي د وینې نو دا غي مثلا بس لنډه ده چې کله نیکان ډاکټران دا خبره وکړي چیرې دې مریض چې کوم دی نور علاج نشته بل علاج نه ملاويږي او یا بل علاج چې کوم دی اثر نه کوي او د وینه کې جوړ پکار دي او غالب ګمان غوړې دی چې دې وګورې بچ که غالب ګمان غوړې دا نه چې دې بچ کی بیا نه نو بیا به مو ته غوړې وینه چې کوم دی نه چړاوي ولیکن چې غالب ګمان دی چې دې به بچ شي او نور دوايي نشته او یا که نور دوايي شته خو لیکن اثر نه کوي نو دغه ضرورت په خاطر باندې چې غالب ګمان دی چې راته به بچ شي نو بیا وینه وته چړاوي شي ولیکن دا غي مطلب ورته نه دی چې خلک وینه کې نه خرڅي او د وینو کاروبارونه وکړي نه بس چې کله یو انسان ته ضرورت پیښ شو نو بس خپلوان دي دوستانه چې کوم دي بس راغ وینه ورکی دا نه چې دا به خلک ګینه کاروبار کوي لکه نن سبا وتا یو کاروبار دی او تا نه بغا خدي وینه چې کوم دي پټه کی او بس نو چې دا رنگونه مرګونه چې کوم دي مریض ته به ورواچي او دوکې پارڅ کې ضروري دي نو دا غوړ بیا حرام کاروبار دی چې څوک هغه کوي او دا رنګ الله پاک فرمایي ولحم الخنزير خنزير او د خنزير وخه وازګي او ټول اجزاء دا چې کوم دي حرام دي او په دې کې بنیادی نقطه پکې دا ده چې په دې کې به حیايي ده په دې خنزير کې په هر ځناور کې خپل خپل یو کوي نو په دې کې د به حیايي او د به غیرتۍ په خنزير کې دا خوې دي چې کوم انسان دا استعمالي غو به غیرت انګي هغه کې به حیايي وي دې وجه شریعت الله پاک وګوي دي نو بعد شیونه حرام کړی دي او بعد شیونه چې کوم نه حلال ګرځولې دي هغه چې الله پاک ته پته ای چې په دې کې د انسانانو چې کوم نه روحاني آیا بدني نقصانات دي پکې یا دواړه نو بس بیا هغه حرام کړی او چې کوم کې غالب د انسان چې کوم دی لکه نقصانات نه
نو الله پاک هغه شیونه بیا حلال ګرځولي دي نو د ځان نه به انسان یو شی حلال او حرام نه ګڼي بلکې د شریعت پابندي وکړي نو دا کافران په دې کې مبتلا دي دا یو ما اوهل به لغیر الله هغه چې دا غیب ذبح کول باندې د بل جانو ما غستل شي لکه انسان چې له لالي او دارنګ سرګ لالي چې د بل چا په نوم باندې منښت کړی دا او د بوتانو په نوم باندې دوی منښت کولې یا اوسم د چا په نوم باندې منښت وکي هغه مخکې دا تیر شو چې دا هو نظر دی نظر بل الله بنو نو منښت به نه بل چا په نوم کړی او بیا به داغه په ذبح کول باندې د بل چا نوم غوښتو د بوتانو نوم به په واغستو نو دا څنګه دی لکه حرام دغه شیونه حرام دي او یو هغه صورت دی د مسلې چې یو انسان چې کوم دی یو شی یعنی منښت وکي د بل چا په نوم باندې د الله په نوم باندې نه بلکې د بل چا په نوم باندې منښت وکي او بیا د ذبح کولو په ټیم کې به د الله پاک نوم واخلي او د خپل عقیدې نه د خپل کار نه توبه نه وکړي د بل چا په نوم باندې منښت کړی دا توبه نه دا وکړي او بیا د ذبح په ټیم کې د الله نوم په واغستو نو دا هم ګوره حرام دی نو دوی کافرانو به د بوتانو په نوم منښت کولې او د ذبح په ټیم کې به د بوتانو نوم نه بیا غستل دا ټول ګوره حرام دي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو چې الله پاک کوم شیونه حرام ګرځولي دي نو تاسو ګور هغه حلال ګڼئ او چې کوم شیونه الله پاک تاسو را حلال کړی دي نو تاسو ګور هغه حرام ګڼئ د ځان خپل یو قانون مقرر کړی دی او الله تعالی بیا فرمایي چې کوم شیونه حرام دي لیکن یو انسان سخت مجبور شي ډېر سخت وګړي شوی دی نور څه هیڅ نه ملاويږي او دا غالب ګماندار چې دی بس مړ کیږي کله مردار دغه ټیم کې بیا استعمال کې لک شانتي او ځان بچ کی نو بیا خیر دی یا یو انسان دی سخت لکه نه جوړ دی بیمار دی لکه مخکې مسله تیر شو ډاکټرانو کو بل شي باندې نه جوړیږي بل شي په اثر نه کوي یا بل شي ملاويږي نه نو دې دا حرام استعمال کی ضرورت په تور باندې لک شانتي چې دې به بچ شي یا مثال په تور چا مجبور کړ چې وجنم دی آیا اندام ولا کټکی اندام ولا تایکی لاس ته کټکی سترګې ورته کوم دی رندې چې شابه دا شی ګوره اوخره یو حرام شی دی اګه نه کینه بس یاد وجنه ما یاد اندام تایکی نګا دې مستر دې مجبور دی نه بیا کده لک شانتی وخوړ نو مجبورتیا د وجنه نو په دې باندې الله پاک ګناه نشته ورته غفور رحیم دی ها نو الله تعالی فرمایي چې تاسو ان ځان چې کوم دې کوم شذونه صح حرام کړی دي سم حلال کړی حالانکه ان حرام ګورې دادي مردار دا دارنګ وینا خندیر د بل چا په نوم باندې منښتې دارنګ دین علاوه نور حرام ورشته دي خدا کافران په دې کې مبتلا وو نو الله تعالی فرمایي انما حرم علیکم المیتہ خبر دا حرام کړی الله پاک پتا زبانه المیتہ مردارا د مردار استعمال دغه وړل د مردار دغه شی دی ها چې ذبح شرعي پکاروا او شرعي ذبح یې ونشولا دغه مردار وي والدم او الله پاک حرام کړی وینا ان بیتون کې وینا حرام ده ولحم الخنزير او وخد خنزير خنزير هغه وخه بلکې د خنزير ټول اډو کې او ټول وازګي ارف خدا وخه ځکه یا لکه چې اکثر خلک وخه استعمالي کنه نو الله فرمایدا باندې حرام دي وما اوهل به لغیر الله وما او هغه اوهل به چې आवाज پورته کړی شي وی به دغه په ذبح باندې لغیر الله دا الله پاک نه علاوه د بلچا ان په نوم باندې ذبح شي نو دا ټول چې کوم دي حرام دي او اے کافرانو تاسو وی په دې کې مبتلا یې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه بس هغه څوک چې هغه مجبور کړي شو سخو کې شوی دی او مری بل څه نه ملاوي یا بیمار دی بل علاج نشته یا چا په زور باندې مجبور کړ غیر باغ په دې حال کې چې
طلبګار د خوندونو نه دی مجبور کړي شو خوندونه نه لټي چې راشه خوند پکې را ولټوا د مرداري او د خنزیر نه دا چن نه کوي غیر باغن او د طلبګار د خوندونو نه دی ولا عاد او نه دی تجاوز کوونکی دی دا مقدار د ضرورت نه کوم مثال په تور ته ضرورت دی د یو ډرات مینی او دې نه جوړیږي نو بیا دویم ډرات نه استعمالي ګورې ها یا دې مثال په تور په یو کوټي باندې د مرداري دې بچکیږي نه مرګ نه نو دویم وګوره نه استعمالي علما فرمایي چې انسان مجبور کړي شو نه خوندونه حاصلې او نه د مقدار د ضرورت نه سیوا والے کوي او د وړ فلا اسم علی پس نشته ګناه په د باندې پاغ وړلو کې پاغه په استعمالولو کې ان الله غفور الرحیم بشک الله پاک بخون کې او رحم والده ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دا مولانا اشرف بریتانوی رحمت الله علیه فرمایي چې محرمات حسیه الله پاک بیان کړو چې کوم شذونه یعنی محسوس شذونه دي او الله پاک حرام کړی هغه بیان کړو بعضی نو محرمات معنویه ذکر کړي کوم شذونه چې هغه حسي نه دي هغه معنوي شذونه دي هغه په حواس نه معلومیږي او الله پاک حرام کړی لکه مثال پتا وردا الله احکامات پټول باغی باندې دنیا حاصلول احکامات بدلول را بدلول او باغی دنیا حاصلول لکه يهود بدا طریقې کولې الله پاک چې څنګه هغه مخکینی شذونه حرام دي نو دا رنګ دا خبرنګ وره حرام ده چې څوک احکامات پټي د نبی اسلام صفاتونه به پټول یا وسم څوک احکامات پټي او دنیا به حاصلې مالدار د پر یو شان مسله کې غریب د پر پریشان دي او دا رنګي مولانا احمد علی لاهور رحمت الله علیه فرمایي چې کله د اے انسان او اے مسلمان تاسو سره یو نسخه موجوده ده د انسانیت ته کامیابی چې هغه د قران کریم ویل کېږي د قران کریم نظام تاسو سره موجود دی تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او دا ټول پکې شته یو نظام تاسو سره موجود دی او ته هغه نظام د خلکو نه پټای خلکو د هغه نظام نه بیانای او هغه نظام نه نافذ کوي چې خلک کامیاب شي دنیا یې کامیاب شي آخرت یې کامیاب شي نو الله تعالی فرمایي چې دغه خلک په حقیقت کې یعنی بس دوزخ ته ودی او الله پاک ورته مهرباني خبره نه کوي او نه به الله پاک کوئی پاکي مغفرت په الله پاک غیدا نه کوي چې کوم کو پر باندې مړ دي هغه بر دردناک عذاب وي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب بشک هغه خلق دا وی پټوي هغه چې الله پاک هم نازل کړی دی من الكتاب د کتابنا په هر زمانه کې چې الله کوم کتاب کوم قانون آله کړو چې څوک هغه پټي او په دې دور کې قرآن کریم چې څوک قرآن کریم احکامات پټول دام دي ها چې هغه نظام نه نافذ کړي یو غړی نافذ کوي چې نه نافذ کړي د خلکو نه هغه پټ ساتلې کنه هغه د حکمرانانو ذمہ داری ده چې اسلامي قانون بنافذ کړي چې نه نافذ کړي نو دا پټول کې شو او دنیا یې اثر کړي خپل کرسي خپل وزارتونه ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي په دې باندې عوض لګو دا د پانی دنیا دا کرسي اثر کړی دي او اسلامي نظام نه نافذ کړي د خلکو نه پټ ساتلې اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا خلق نخوري او ناشوي په خپل خېټو کې الا النار مگر اور د دوزخ ان دنیا خو اثر کړی دا او خوراکونه کوي خدا په حقیقت کې اور چې کوم نظام لخېټه ته کوي حقیقت ګورات ته پته ولګي چې دا د خوراکونه کول او مزه کولې او کنه لا اور د دوزخ ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبره باندې کوي د دوی سره الله پاک پر ورځ د قیامت الله پاک سره خبره نه کوي نو بل ځای کې راغلي دي چې الله پاک ورته کافرو سره او دې مجرمانو سره
په غضب کې په غوسه کې خو به الله سره خبرې کوي او دلته کې الله پاک الله به سره خبرې نه کوي. نو شیخ الهند رحمت الله علیه مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله تفسیر کې لیکلي دي چې الله به سره مهربانه خبرې نه کوي، ولا یکلمهم الله، الله به سره مهربانه خبرې نه کوي. او یا دا مطلب دی چې الله به سره خبرې نه کوي، په خپل به سره نه کوي. او چې کوم ځای کې راغلي دي چې دوی سره به خبرې کوي نو دا به د فرشتو په ذریعه سره، نو الله به سره خبرې نه کوي د مهربانۍ په ورځ د قیامت. ولا یزکی من به پاکوي دوی لره چې الله پاک دوی کې نه پاکي، دوی ته کې نه بخنه وکي، الله تعریفونه وکي. ولهم عذاب الیم، او دوی په عذاب دردناک. او دا ولي الله پاک وی دا خلق هغه دي چې هدایت پرېخ او گمراهي واغستله، او الله بخنه پرېخ او دلا داغه په مقابله کې عذاب ځان خپل کو. نو الله پاک وی فما اصبرهم على النار، وی سم بډې راخلي دي، نو دوزخ ته سم بډې راخلي دي، سم تیار دي ودانو چې وسړې گمراهي غوړه کوي هدایت پرې دي، نو زیاته دوزخ وی ډیر زیات وخت نو. او الله تعالی فرمایي دا عذاب بوته ولي ځکه چې دا کتاب الله چې نازل کړی دی، هر زمانہ کې کوم کتاب نازلېږي الله نازل کړی قران کریم په اخیری دور کې، نو دا خو الله پاک خو په صدق سره خریشتیا په دلایل سره الله نازل کړی دی. او بعض خلک پکې بس اختلافات پکې کوي او داغه قانون ته تیار نه، څوک پر قواریت کوي، ډله پرستی پکې کوي. نو الله تعالی فرمایي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، دا هغه خلک چې دوی هغه ورکړې دي او دوی هغه څه د گمراهي په بدله د هدایت کې، والعذاب بالمغفرة، او دوی هغه څه د عذاب چې کوم دی هغه ورک بالمغفرة په بدله د مغفرت او د بخنه کې، الله هغه بخنه او هغه مغفرت هغه پرېخو او عذابونه واغستل. فما اصبرهم على النار، پس څومره بیا صبر کوونکي دي دوی په دوزخ باندې. الله دا خو ډېر صبر کوونکي دي، دوزخ ډېر وخت دی نو سمې بټې ورته راښکلي دي. ذلک، او دا عذاب په دوی باندې ولې وي؟ دا عذاب به وي بأن الله نزل الكتاب بالحق، په سبب د دې چې بېشکه الله پاک نازل کړی کتاب بالحق په صدق سره او په دلایل سره. الله پاک کتابونه نازل کړي دي، خو مضبوط کتابونه قوانین الله نازل کړي دي او خلق هغه پرې دي. وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، او بشکه هغه خلق چې چا اختلاف کړي په کتاب کې، په دې حق کتابونو کې او دې قران کې چې دا یو حق نظام دی، چې څوک په دې کې اختلافات کوي، سمنی سنمنی، ستوي تیار ما ستوي تیار نه یم، چې څوک په دې کې اختلافات کوي. نو الله فرمایي دا اختلاف کوونکي چې دي لفي شقاق بعيد، خامخازوی په مخالفت کې دي، بعيد چې هغه لري دی د حقنا دوی ډېر لري پرېوتي دي او په لري مخالفت کې دي. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، دا دویشتمه رکوع. دې خلاصه او لنډ مطلب بس دا دی چې د تدبیر منزل دریمه مسله هغه نظام فوجداري، ان د انسان د وینې متعلق کوم احکامات دي، د انسان وینه محفوظه ده او دې به څوک نه قتل کوي، دې محفوظ دی، امن ده حاصل دی. او که چا دې مړ کړ بیا به دنه قصاص اخیستل کېږي، نو دغه مسله په کې ذکر کیږي. او دارنګه څلورمه مسله په کې نظام دیوانی، چې د دې مالیات متعلق او د دې ځمکو متعلق او د انسان د مال متعلق او د وصیتونو متعلق چې کوم مال د انسان نه پاتې کیږي، نو دا به موږ ټیک کولی. او علما فرمایي چې انسان چې کوم دی هغه خپل مثال په تور کور چلی، تدبیر منزل او دې کور چلی، نو بهترین انسان بیا هغه دی چې هغه بهرم بیا هغه صحیح وي. هغه چې کور صحیح وي، یو انسان دغه نظام په کور کې برابر وي،
نو دا هغه نظام بیا بهر هم ټیک وي. نو بهر کې ټیکوالي کې دا خبر هم ده چې په بهر نور خپلوانو باندې خرچي کوي، په غریبانو باندې خرچي کوي، بخل پکې نه وي، منځونو پابندي کوي، زکات ورکوي، عهد پورا کوي، په سختو کې چې کومې صبر کوي، بیمارو کې صبر کوي، د جهاد په ټیم کې صبر کوي. نو الله تعالی فرمایي اولئک الذین صدقوا، دا هغه خلک چې په ایمان کې رښتینی دي او دوی چې کوم دي د حکمرانۍ د مشرۍ ګوره دغه لایق خلک دي چې یو انسان په بل چا باندې پیسې نشي خرج کولی که نه، بخیل وي بخیل، نو چې دی په بل چا باندې پیسې نشي خرج کولی نو دی د حاکمۍ او د حکمرانۍ لکه اهن نه دی. لکه چې حکمران نه دا خبره پکار ده چې دی بخیل نه وي، دی په خپل قوم باندې د ښه په پراخۍ سره د قوم خیال ساتي، دا نه چې بس یوازې د ځان به خیال ساتي، د خپلو سپو ډاکټران به ساتي او که غریبانان چې کوم دی په ملک خلک هغه هر څنګه وي. د دې وجه د اسلام ګوره دغه قوانین دي چې خلکو له چې کوم دی د روټۍ انتظام کول، د اسلامي حکومت دا ذمہوارۍ او د اسلامي حاکم د خلکو د روټۍ، د کپړو، د مکان، د تعلیم، د علاج او دارنګې د نکاح دغه انتظامات کول دا د حکومت وګورې ذمہواري ده. او چې کوم کس هغه سره خپل ځان پیژني او خپل قوم چې کوم دی هغه په خپل په ایتیګانو کې ناسي او په یخو او د قوم نه خبر نه وي چې قوم چې کوم دی په ګرمۍ کې مړ شه، په خپله خو د هر قسم سهولتونو ته حاصل قوم ته چې کوم دی هغه بنیادي ضرورتونه نه وي حاصل، د اوبو هغه ضرورت هم ورته نه وي حاصل، د هغې تعلیم، نو دغه ګوره د حکمرانۍ لایق نه دی. نو د حکمرانۍ لایق هغه دی چې خدا ترس انسان وي، خدا پرست، د الله نه یریږي، د الله په بندګانو باندې شفقت کوونکی وي. او دغه انسان هغه کېدی شي چې چاته علم د قرآن او د حدیث حاصل وي او بیا په هغې باندې عمل هم کوي، نو هغه د حکمرانۍ د مشرۍ ګورې هغه لایق دی. زمونږ نن سبا دا کار ولې خراب دی؟ اول حکمرانان د دین نه خبر نه دي، د دین نه، نو چې د دین نه یو سړی خبر نه وي نو بیا به هغه د اسلام نظام ته وچلوي او خلکو ته به څه سهولت ورکړي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو دا بحثونه شروع کړي دي چې قبله بدله شوله او قبله بدله شوله، یوازې دا کامله نیکي ګورې دغه نه ده چې ته دې خوا مخکې بس ته وایې د کامل مسلمان یم او یهودي او بل خوا مخ ته وایې کامل مسلمان یم. الله پاک ویل نه اخلاق پیدا کوئ، لیس البر ان تولوا وجوهکم، نه ده کامله نیکي. الله فرمایي دا خبره چې تاسو ګرځوئ خپل مخونه قبل المشرق والمغرب، په طرف د مشرق او په طرف د مغرب. د نصاراو به د بیت المقدس مشرق ته مخ کو او یهودیانو به د بیت المقدس مغرب طرف ته مخ کو. الله پاک ای یهودو ای نصاراو چې تاسو مسلمانانو سره اختلافات کوئ د قبله په مسله کې او نورم دغه کردار دی سره بس ځان نه کوم دی لکه خلک وي کنه ځان نه شیخ جوړ کړی دی سره په دغه مسله کې نختی او نور چې کوم دی د الله د قانون خیال نه ساتي، بچا باندې خرچې نشي کولی. او مسلمانان ته په دې کې ورته تنبیه ده، خبردارې دي چې بس طرف به یو سړی وګرځي مشرق ته مخکومه، بس اعظم مغرب ته مخکومه یا قبله ته مخکومه، اګه نور د ارفه کومه که فردي حقونه خورم، اګه د ګاونډیانو خلک ساتمه کنه ساتمه، د مور پلارو د غریبانو او کنه ساتم، بس کامل مسلمان مو د ورځې چې کوم دې زر رکعات نه پل کومه، نو په دې باندې کار نه کیږي. په اسلام کې د خپل کور والو حقوق هم دي، د ګاونډیانو هم دي، د محلې والو هم دي، که حاکم شوي د ستا د رعایا د قوم په تا باندې حقوق دي. نو الله فرمایي کامله نیکي ګوره د یوازې صرف دا نه ده چې مشرق ته مخ کوي یا مغرب ته مخ کوي یا خانه کعبې ته مخ کوي، بلکې کامل مسلمان دغه اصول واوره. کامل مسلمان کې بدا صفات دي. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لیکن کامل مسلمان چې دی هغه څوک چې په الله باندې ایمان او په ورځ د آخرت، چې په الله ایمان او په ورځ د آخرت دا ټولې خبرې پکې راځي. آخرت فکر وکړئ، الله مني، د الله نظام مني، ښه د الله په بندګانو باندې شفقت کوي، نو کامل مسلمان هغه دی.
والملائکه او ایمان راوړي په ملائکو چې ملائکه موجود دي پاکان دي دا الله نه فرمانی نه کوي والکتاب او ایمان راوړي په کتابونو چې هر زمانه کې الله چې کوم کتاب را لګل او یو نظام ناغه صحیح وو او اوس قرآن زمانه ده قرآن یو انټرنیشنل کتاب دی یو بین الاقوامی کتاب دی چې په کتابونو باندې ایمانی موږ خدا وایو وته چې بس قرآن مونږ منو او مونږ قرآن سره د دې لپاره منو چې که پس مکه باندې می اختلاف راشي کنه نو قسم به بیا کې وکړو هغه مړې وشه به یو دوه درې ختمونه پسې بیا وکړو او نور د قرآن نظام مونږ پرې خې دی نو الله پاک فرمایي چې کامل مسلمان غره هغه چې په کتابونو باندې ایمان وي هغه قوانینو باندې چې الله کا مناسب هغه را لګري دي نازل کړی دي نو باغې باندې ایمان ول نبیین او انبیاء علیهم السلام پیغمبران ټول مني یواز دانه چې طرف موسی علیہ السلام مني لکه يهوديان او د عیسی علیہ السلام نه انکار کو یا د نبی علیہ السلام نه انکار کو یا عیسایان او عیسی علیہ السلام مني او مخکینی پیغمبران مني لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر نه مني نو الله تعالی فرمایي نه کامل انسان ګوره هغه دی چې ټول انبیاء علیهم السلام مني او په آخر کې زمونږ د نبی علیہ السلام زمانه و شروع ده نو داغه تابعداري ګوره فرض ده که داغه تابعداري څوک نه کوي ایمان په نه راوړي نو دا مسلمان نشي کېدی وآت المال على حبه ذوي القربى او ورکی دے مال على حبه سره د محبت د الله نه د الله په محبت په بنیاد باندې د الله د مینه باندې مستی د الله په مینه باندې ورکی د مال ذوي القربى رشتہ دارانو ته مال هغه باندې کړه دعوت کړی او چې کوم غریبانان دي پکې رشتہ دارانو کې نو هغه هم امدادونه کوي چې کوم مالداران دي دا هغه اسه اکرام کوي څه تحفه مفور ورکي والیتاما او مال ورکي دا الله په محبت باندې یتیمانانو ته والمساکین او غریبانانو ته وابن السبيل او مسافر ته مسافر شو ملمان شو الله په محبت چې الله حکم کړی چې د ملمت کوم دی حق دی د مسافر حق شته دا کامل مسلمانان دي ها دا الله په غټه خبرې ذکر کړې دي یو څو غټ اخلاق والسائلین او مال ورکړي دا الله په محبت باندې السائلین هغه کسان ته چې سوال کوي ان هغه چنده کوي مثال په تور جمعهتون لپاره چندې کوي مدرسو لپاره چندې کوي سوال کوي دا سوال د ځان لپاره نه کوي بلکې ساده دین لپاره کوي ساده مدرسې لپاره کوي هغه د ستام ضرورت دی مدرسه کې یوازې د عالم بچی نه وي نور خلکو بچیان هم پکې دي او جمعهتون د یوازې عالمان منظور نه کوي بلکې نور خلک هم پکې کوي ځان د لپاره دغه سوال دی نه او که ځان د لپاره یو سړی سوال کوي او غریبي لکه مثال په تور د نننۍ ورځې خرچه سره نشته او کار نه میلاویږي یا بیمار دی نو بیا د نن ورځې لپاره یو سړی سوال ځان نه کوي شي سبا د لپاره به ګورې نه کوي چې کله سبا راشي نو سبا د خیر دی بیا وکړي چې که اسباب نه او مالو سره نه مزدوري نه میلاویږي نو کله ځان د لپاره د ضرورت د وجه نه سوال کوي نو دا هغه سره امداد کوي د الله پر رضا باندې او د الله په محبت نو دا کامل مسلمانان دي وفي الرقاب او په قیدیانو آزادولو کې چې د مسلمان قیدی دی امریکای په جیلونو کې دی یا د بل چا په جیلونو کې پیرانو په جیلونو کې دی خپل مال خرج کی اگر آزاد کی یا یو غلام دی هغه له پیسې ورکی هغه کم دی ځان آزاد کی نو په دې کې مال خرج کول دا کامل ایمان دی کامل مسلمانی ده واقام الصلاه او پابندی کوي د مونږ کامل مسلمانان دغه دي دا نه چې کله کړه نه کړه کله د یو پاتې شوی کله د بل پاتې شوی دی د اقامت الصلاه نه وي اقامت معنی یو شی سیده کول نو په صحیح طریقې سره کوي پابندی کوي نو پابندی کې بیا علما فرمایي دا خبره داخله ده چې د جمعهتونو خیال ساتي د جمعهتونو د امامانو د مؤذنینو د غیر خدمتګارانو د غیر تعمیر
ټول خیال ساتي موږ خلک خو بزر یو څو ټونګي وو انور تاسو نه کوي چیرې د امام څه ضرورت دی دا مؤذن او د خدمت خپل کور همغه صفاکو ور وخت او جمعه صفای شوی ده کنه ده شوی نو اقامت الصلاه ده ها چې مون قائمې د هغه پابندي کوي وآت الزکات او ورکی زکات مستحقین ته مصارف ته ورکی او په صحیح طریقې سره دا باندې احسان نه دا پتا باندې ما احسان دې تا ما مال در نه پتا باندې احسان دی چې تا نه قبول کو تا دې مفارغ شوا نو دا کامل مسلمانان دي او الله فرمایي لیکن کامل مسلمانان والموفون بعهدهم هغه کسان دي چې هغه پوره کوونکي خپل عهد چې کوم جایز عهد کړي دي بندګانو سره هغه پوره کوي دا الله پاک سره کوم عهدونه کړی دي هغه پوره کوي اذا عاهدوا فهغه وخت چې عهدو کې سم معاهده کړی دا الله سره کوم معاهدي دي چې پاک تاسو دین باندې بچلېږم سبا قانون او د نبی سلام په طریقو باندې بچلېږم نو چې دا پوره کوي او ټول دین باندې چلیږي یا ته سره عهد کړی جایز هغه پوره کوي والصابرین فی البأساء والضراء او الله پاک فرمایي مدحکم او صفاتکم تعریفونکم د هغه خلقو چې صبر کوونکي دي فی البأساء پسختو کې پتنګ دستو کې د مال تنګي پیراله الله په امتحان راوستو نو دې صبر کوي د صبر مطلب دا غوي ها چې ضرورت لپاره لکه دې سوال کوي شي لیکن زړه تنګي نه او ګيلي ملي نه کوي شکایتونه نه کوي دا په الله په دې امتحان کې کنه چې په دې باندې صبر کوي والضراء او صبر کوونکی فز ضرا کې یعنی باغې تکلیفونو کې بدني تکلیفونه به راشي د بیماری و غیره دې الله ته فریاد کوي او د الله شکایتونه چا ده نه کوي چې خدای پاک نه جوړ کړم او دا چلو شو دا چلو شو دا هم تا باندې الله امتحان کوي اجر بدل درکوي چې څوک په دې کې صبر کوي دا کامل مسلمانان دي وحین الباس او صبر کون کی حین الباس په وخت هغه سختۍ د جهاد کې چې جهاد شروع دی د کافرو خلاف او سخت ده لکه غزوه تبوک کې صحابه کرام چې کوم دي لکه دومره لري تیریو جهاد لپاره یو میاش ان هغه مزلو هغه پیاده چې سره خانم برابر نه او سخت د ګرمۍ ورځ دی او روزه و او دیغه مدینه منوره کې کجوري چې کومه په خېشې وي دا غي شو کولو وخم نو دا سختۍ راشي په هغه ټیم کې لکه صبر کوي نو الله فرمای اولئک الذین صدقوا دا هغه خلک دي چې دوی رښتینی دي په ایمان کې دا ایمان کې رښتینی خلک دي دا د مشرع ګورې لایق چې چا کې دا کمالات موجود دي ها نو موږ دې وسوچو چې موږ حکمرانان څنګه دي د مشرع لایق دي کې لایق نه دي اولئک الذین صدقوا دا هغه خلک دي چې دوی رښتینی دي په ایمان کې واولئک هم المتقون او دا کسان چې خاص کر دوی متقیان پرهیزګاران دي الله پاک دې موږ دې کې شامل